الله الرحمن الرحیم. زه خو د بیان ډیر شوق نه کوم او د پرون نه مې تبه هم د بیماروم یم. د ډاکټر صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې، خو افسوس دا دی چې ډاکټر صاحب موږ کال په کال وینو. پروسه کال مې دې ځای لیدلی و، اسه کال مې دې ځای ولیده. نو زمونږ د موقف نه که ډاکټر صاحب خبر وی او موږ سره ناست وی، نو کېدای شي چې ډاکټر صاحب وی چې ستاسو نه چل زده کوم. ځکه په دې پښتانو کې کوم تحریک چې رسمونه او رواجونه ختم کړي دي، نو اړومبی تحریک هغه اشاعت التوحید و سنت دی. الله دې په حضرت شیخ القرآن رحمتونه ولیږي. د هغه نه مخکې جرې کائی صاحب و د سوات، هغه د رسمونو رواجونو رد کړی و. داسې علامه ابن الحاج مدخل کې د بدعاتو رد کړی، خو د شرک پکې نه و. شیخ القرآن رحمه الله راولګېد، نو پوړای په پوړای الاهم فلاهم اول د شرک رد وکړ، بیا د بدعات او بیا د رسومات باطله و. زمونږ په خپل کلي کې ډېر رسمونه و، په غمونو کې، په خادو کې. حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده اول په خپله باندې هغه رسمونه او رواجونه چې کوم غلط رسمونه او رواجونه و، نو هغه ختم کړي و. ما ته یاد دی اخیری زمونږ چې به غمونو په اجره کې به خلکو چای راړه او یو رسم و چای به تقسیمېده. زما والده چې وفات شوه، شیخ القرآن ودرېد او خپلو عزیزانو ته وی زما اجرې ته به چای نه راړئ. زمونږ د قام اجري مونږ خدرخیل یو او زمونږ ځان لا دلته نسب دی، خاندان دی، صفوخیل یو. خپل خپلوانو ورته وی حضرت ستا میلمانه به د لرې لرې نه راځي، نو به بې چای ځي. هغه وی آو. چې چا غم لتلم نو ما چای نه څښلی، د دې وجې مې نه څښله چې زه به بیا په چا نشم څښولی. نو زما غم ته به چای نه راړئ، او که چا راړه نو چا نه کي، او که ترماسي نو زه به یې بدرای ته غورځوم. ټولو عزت او احترام کو، او چې چای بند شوه نو زمونږ کلی خو ډېر ښکلی کلی، دې کلي جرګه وکړه او د هغې نه بعد دا فیصله وکړه چې غم ته به چای نه راړئ. که څوک په چا چای څکوي خپل بیټک ته یې بوځئ. په دې کلي کې ډېر رسمونه رواجونه و، که هغه د یو یو ذکر کوم نو ډېر وخلي. خو ډاکټر صاحب انشاءالله نن به ما سره وعده کې چې آینده که ژوندي او زمونږ درس نو سوره مایدې درس له به راځې، که ټول نه راځې او که نه، سوره مایدې درس له به راځې. او د پښتانو رسمونه چې کله موږ رد کوو نو انشاءالله هغه چل به زده کې، او بیا به موږ په سوات کې تا سره ملګري یو. شرکیات هسې هم په سوات کې جنازه وتې ده، د بدعاتو جنازې وتې دي، خو دا لږ لږ رسمونه پاتې شوي دي، او دا به انشاءالله په ګډه او په شریکه باندې رد کوو. موږ خو داسې عوام غواړو چې هغه موږ سره په دې کې ملګري شي، او موږ د دې رسمونو او د رواجونو چې کوم غلط رسمونه او رواجونه یې هغه رد کړو. جایز صرف دا نه چې یو جنای ودیږي او هغې له موره پلار څه کټ بستره وکړي، نو دا دې موله نه کوي او غریبه دې دغسې کښېنوي یا رخصت دیږي. جنای له به په جایداد کې هم حصه ورکوي، د هغوی په جایداد کې د پلار په جایداد کې حصه اول به هغوی له حصه ورکوي. موږ رونه راجمع شو یو څو کاله مخکې، او موږ خویندو ته ووایو چې ستاسو دا ځمکه ده، هغوی له هم جدا کړه. خویندو یې موږ خو نالو، موږ یې ستاسو حصه ده، څنګه به یې نالئ، موږ وله جدا کړه. یقین وکئ چې هغه ځمکه یو کال شاړه پرته وه او زمونږ خویندو هغه نه کرله.
مونږ به د داسې رونو نه ایسال وي چې زمونږ قدر کوي زمونږ احترام کوي. نو ما والا هغه ځمکه په اجاره ورکړه او چې اجاره دار به اجاره راړه نو زما کوڅې له به راړه نو ما به بیا هغوی له د خپل طرف نه ولېږله ځکه زه کلي کې وم یا به مې مشر ورو یو 2 کاله م ورسره داسې وکړل. اخري مې ورته ځان غوسه کړم زه ستاسو دیکان یم چې زه به ستاسو ځمکه ساتم او زه ما کس ته ویلي دي دې پېرې به دله کوڅې له درړي. هغه خویندې هم په چل ول رضا کړي او هغوی له هم د هغوی حساب پخوا جدا کړی ده او ورکړی او د هغې نه ډېر قدر کوو او ډېر را باندې میلې دي. نو صرف دا نه چې جایز د هغوی حصه خانانو له پکار دي پښتنو له پکار دي سیدانو له پکار دي چای خپلو خویندو له په جایدادونو کې هم حصه ورکړي او چې کوم غلط رسمونه او رواجونه دي نو زه ډېر خوشحاله شوم چې امیانو کې الله داسې کسان پیدا کړي دي چې هغوی د رسمونو او رواجونو خلاف تحریک چلی. زما امید ده چې انشاءالله ډاکټر صاحب به ما سره وعده کوي او موږ سره به په ګډه باندې او په ملګرتیا باندې د دې رسمونو او رواجونو رد کوي او زمونږ د سوره مائده درس له به راځي. ډاکټر صاحب وعده وکړه ښه سوات والا وګوره چې تاسو ته یاد دي او انشاءالله په شریکه به رد کوو.